أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكل الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصوبة إن إذا لخاسرون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، نن مجھے سورہ یوسف آیت نمبر 10، 11، 12، 13 اور 14 مطالعہ کو انشاءاللہ. پرون د درس اختتام په دې خبرې شوی چې ټول رونه جمع شو او هغوی یوه فیصله وکړه چې چونکې پلار موږ نه نظیر موږ طرف ته ډېر نشته، یعنی د بغض او د کینې په بنیاد باندې دا فیصله یې وکړه چې د رور نه موږ ځان خلاصو. نو دوی دا فیصله وکړه چې دا به لرې کړو، قتل به کړو او بیا به هغه د بعد وتکونو من بعدي قوما صالحین موږ به بیا نیک شو. یعنی پرونه موږ په دې غږېدلي یو چې هر در کې د آزاد خیال خلق چې وي د هغو دا وتیره دا طریقه وي چې د نفس غلامي هم کوي، نفس چې څه ورته وي هغه پوره کوي، خو ورسره یو بل د ایمان او د نیکۍ طرف سره هم خپل جوړ لرستي او بیا د هغې بهانه دا کوي چې چلو دا کار به وکړو، بیا به استغفار وکړو، بیا به نیک شو، بیا به نیک کارونه وکړو. حالانکه داسې موقع د بدۍ په زمرې کې یا د بدۍ په چاهت سره هغه ته توفیق نه میلیږي. الله دې موږ وساتي. دا فیصله چې کله وشوه نو دا چونکې لس رونه او دو ټولو دا فیصله وکړه چې یاره دغه رور نه موږ ځان خلاصوو. نو اوس مخکې الله تعالی چې قال قائل منهم دغه اتفاق وکړ، دا د پاس کو بس ټیک شه دا فیصله وشوه. خو دوی کې یو ورور چې و هغه ورته ویلو، هغه ورته څه رایې ویر کا، هغه رور برې کې رسي چې هغه لسام رورو او ټولو نه مشر و. هغه داسې وایي چې دو کې لږ غوندې نیک نفس و، یعنی لږ غوندې دو کې بهتر و، چونکې ویې لیدلو چې دو خو ټولو اتفاق وکړو په دې خبرې. نو هغه دا کوغه کې رسي، بعضې روایت کې رسي مفسرین لیکي چې د نامه یهوده وه اور د دغه په نامې باندې په بنیاد باندې د ده بات کې چې د کوم بني اسرائیل ته یا یهودي یا دا د ده وجوهات دي. بهرحال هغې کې نور هم اختلافات شته، خو خیر دغسې دي. لہذا دغه لس هم رور ورته دا ویلو قال قائل منهم، دو کې یوه رور وایو چې کله د اتفاق وکړو، قرارداد پاس کو، متفق شو، نو هغه ورته ویلو لا تقتلوا یوسف، د یوسف قتل کوئ ما، قتل کوئ ما. مقصد یې دا و چې دوی خو دا قتل کوي، نو ده دا کوشش وکړو چې یاره چې کم سے کم د قتل نه بچ شي دا. او ډېرې ورته نورې خبرې وکړي چې دا به موږ مطلب دا چې بې ګناه کې ګرفتار شوي، د قتل کې وشو، نو دا قتل کوئ ما، لا تقتلوا یوسف، قتل کوئ ما. وألقوه فی غیابات الجب، یو داسې کوي ته به وغورځوو چې هغه ړوند کوی وي، د معنا خو دغه راوځي، خو دا داسې کویانو چې په دغه دور کې به د مسافرو لیارو باندې کم تجارتي قافلې وي په هغو کې جوړ شوي وو، او دا یو داسې خاص طریقې سره به جوړېدلو چې زه به خوله کولا وه، خو څومره چې لاندې به دا تلو نو دا به تنګېدو، نو دا به اخري اوبو ته چرسو، دا به بالکل تنګ و، او دا به د مسافرو د تجارتي قافلې لري کې، او دا بری کې رتی چې دا کوای چې دا سکم کې و، سکم ته اوس الخیل علاقه دا د اردن علاقه ده،
دا په دغه علاقې کې او په د سکم علاقې کې د حضرت یعقوب علیه السلام څه جایداد هم موجود و، ځمکه موجود و، خدا وا په ځنګل طرف ته، یعنی ځنګلي لار و، جنګل یو هغه ټیم کې و. اور دین علاوه و بل علاقه و جبرون چې اوس جبرون کې دا و الخیلو او سکم هغه علاقه و هغې ته اوس نابلس یایي، نابلس دا د اردن علاقې کې راځي، جبرون کې دا پته کېدو اور هغې ته اوس نالبس یایي، نابلس. اور غچې دا سکم علاقه چې دا په دغې د اردن نه د کمې قافلې به چرلې دا په دې لارې تېرېدې او مصر ته به واوښتې. نو دلته کې د یو دور ته دا ویل کو چې والقوا فی غیابات الجب، دا ډنده کوی ته به واچو یلتقطه بعد سیاره، نو داسې وی چې ته قافله به په رسیخه شي او هغه به اوچت کې وځان سره بیویسي. دا عام طریقې وي هغه ټیم کې، دا قافلې وي، دی به هر نمونه تجارت کولو آتی چې ته به ورته وړکي میلاو شو، هغه به میلاو شو، دا به خرڅولو. د غلامیو دور هم په دې کې موجود و. ان کنتم فاعلین که چېرې تاسو خامخا دا معامله کوئ، یعنی فیصله مینو به دې حل دا ده چې دا به داسې وکړو چې یو کوی ته به واچو، قتل نه به موږ بچ شو. اور داسې کې د زړه کې دا و چې د یوسف به قتل نه بچ شي. هغه دا لیکي چېره و، دا بایبل دا لیکي چېره دا اگر چې بایبل ډېرې طریقې غدي لکه دې باره کې دا هم یایي چې یاره کله چې یوسف علیه السلام ورته خوب بیان کو نو یعقوب علیه السلام بایبل لیکي چې سخته بېعزتي ورکا، حالانکه دا د قرآن هغه نه بالکل مطابقت نه خلی. قرآن یعقوب علیه السلام غور سره واورېدو او بیا د هغې یو تعویل هم وایستو بهترین، او د هغې په بنیاد مستقبل هم ثابته شوه چې او تعویل ټیک و. لہذا دځې کې هم دا یایي چې یاره دا هغه ځای کې به یوسف علیه السلام ورپسې وي راغلی. بهرحال مخکې رسي چې یاره یلتقطه بعد سیاره، یوه قافله به راشي دا به ویچت کې ان کنتم فاعلین که چېرې تاسو خامخا دا کار کوونی وي. قالو یا ابانا، اوس دی دا ټول متفق شو په دې خبرې، اوس پلار ته راغللو، پلار ته یایي. اوس دا به دې کې به دوې درې ریزې تېرې وي، څو ریزې به تېرې وي، داسې نه ده، خو قرآن انداز داسې ده چې بس دا هغه غشی. فرمایي چې قالو یا ابانا، راغللو پلار ته یایي چې ای د موږ پلاره ابا جان ما لک لا تأمن علی یوسف، تا د موږ د یوسف په باب کې ته موږ باندې اعتماد ویلې نه کوي. یعنی دې نه دا مطلب دا و چې دا نه مخکې دوته شا وضاحت شوی و چې پلار به موږ د یوسف په باب کې موږ باندې اعتماد نه کوي. نو دغه خبر کې لا تأمنه ما لک لا تأمنه، ولې ته موږ باندې اعتماد نه کوي د یوسف باندې. و انا له لناصحون، حالانکه موږ خو د خیر خوایو، یعنی موږ رور ده، موږ خو ډېر خیر خوایو، او ته عموما د باب کې موږ باندې بروسه نه کوي، اعتماد نه کوي را باندې. ارسله معنا، او زی فیصله کړي ورته دی چې موږ سره واستوه، ارسله معنا غدا سبا موږ پروګرام ده، موږ تو اکثر بیشتر لکه موږ علاقو کې د صوبتونه او ښکار وغیره داسې دی دوی کیو، نو موږ سبا ښکار ته ځو، موږ سره واستو دی، به اکثر بیشتر تلو همدغې علاقې څه کم هغه طرف ته به تللو دی، هغې علاقې ته د ځنګلي علاقه وه، جنګل علاقه وه. نو موږ سره دا واستو شو غته یرتع ویلعب، دا به لږ غوندې خوراک مراک به وکړي، کانه پینه به وکړو، هغه ځای به څه وخورو وڅښو، ویلعب او کیل کودو به دا وکړي، چکر به ووایي. و انا له لحافظون، اور موږ موجود یو د دې حفاظت وکړو. پلار ورته جواب کې څه قاله، پلار ورته جواب انی لا یحزننی زنونی، زه فکرمند نه، یعنی ما فکر ده په دې خبرې ان تذهبوا به، که چېرې تاسو دا ځان سره بوځو، و اخافو، او ما ته ډر ده، زه فکرمند هم یم، یعنی شاک دی تاسو دا خبره لغوندې ما زړه نه مني. انی لا یحزننی، چې زه لږ غوندې فکرمند نه دی، تاسو خبره ما باندې داسې پورا ټیک نه رځي. ان تذهبوا به و اخافو، که چېرې دا تاسو بوتو نو ما ته ډر ده د دې خبرې، ان یأکله ذئب، چې دا به بیډیه وخوري. بیډیه د عموما د لیوه ته یایي غالبا، اور لیوه چې دا داسې ځناور ده چې وړو ځناورو باندې حمله کوي، لکه بزا ګډه وغیره، او دا په انسانانو باندې حمله کوي، انسانانو باندې کوي. نو دا چې تاسو به و انتم عنه غافلون، تاسو به کیل کود کې وي، خپل غه کې وي، چکرو کې وي، او تاسو به دنه غافل شئ، اور بیا به بیډیه راشي دا به وخوري.
قالو هغه ورته جواب کې ویلو لئن قالو لئن اکلوه ذئب چې دا څرنګه کېدلی شي چې دا کچېرې موږ نه بیډیا اخري لیوی اخري و نحن عصبه موږ خو یو اچه خاصه جتایو یو غیو موږ به څرنګه دا نه خوري او که به دا یې وخوړو نو انا اذا لخاسرون بیا خو موږ ډېر نه کم یو بیا خو به دا نه وي دا مسله یعقوب علیه السلام مخې ته پیش کړله اور اوس مخکې چې کمی دا هغه بیان ده چې به دا بوتو نو دا مسله پیش کوو یعقوب علیه السلام په دې باندې رضي کړلو چې ټیک ده دا ما موږ سره پرېږده الله دې موږ ته قرآن فهم راکړي دین فهم راکړي دې سمجھ راکړي دې په مطابق عملی زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کړي او دا کار خیر کې موږ ټولو ته خپلې حصې چونې توفیق راکړي رب کریم کشمیر و فلسطین ته خپل ازادي نصیب کړي خپل وطن ته نصیب کړي رب کریم تا غي باندې رحم وکړي تا غي ټول مسلمانانو ته دغه مدد کوي توفیق ورکړي رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوب کړي او د کار کې خیر کې مشتول ته خپل حصے چونه توفیق راکړي رب کریم مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي رب کریم مسلمانانو ته اسلامي ملکونو ته د کفر په مقابله کې د اسلام د غلبې لپاره د مسلمانانو د ازادۍ لپاره رب کریم ته اتحاد او اتفاق ورته نصیب کړي او دغه مسلمانانو به اتفاقی په باب کې اور خپل کې جنگ او جدل په باب کې رب کریم د امریکای او د اسرائیل او د يهودو او د کفارو هغه تمام منصوبې ناکام او نامراد کې رب کریم امریکا اسرائیل مغلوبه کې رب کریم غي ټول منصوبې نست نابود ناکام او نامراد کې رب کریم په د ملک امن راولي مجمل کې اتحاد راولي مجمل کې مینه محبت پیدا کې مجمل کې رب کریم کوم خلق چې د تا د دین د اقامت ته پر جدوجہد کوي رب کریم تا غي ته کمې بیر کې کم خلق چې د خلکو د پاکستان د عوام د پر رب کریم مسرو د فلاح د پر د غي د حقوقو د پر جدوجہد کوي رب کریم تا غي ته کمې بیر کې د غي مدد وکي او موږ ټول مسلمانانو ته د غي مدد کوونی توفیق ورکړي راکې رب کریم موږ څومره ځان رشتہان د دنیا نه لړ ټول ته مغفرت نصیب کړي بیمارانو ته شفا ورکړي بیروزګارو ته روزګار ورکړي چا روزګار ټول ته روزګار کې برکت واچي بے اولادو ته اولاد ورکړي چا اولاد ټول اولاد نیک او صالح وګرځي رب کریم چا نور حاجتونه پورا کړي رب کریم چا قرضونه وی چا باندې قرضونه لاند کړي رب کریم ته ټول موږ باندې رحم وکړي مرګ پر اطاعت ته نصیب کړي مرګ وخت مشته ایمان نصیب کړي مرګ د بعد مشته مغفرت نصیب کړي قبر عذاب نه آخرت تکلیفات او حساب کتاب ساتو نه موږ تخپل پناه نصیب کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نے مشتوب نصیب کی